الحمد لله الحمد لله الذي وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده أما بعد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم مومنان نن د رمضان مبارک دیرشم ورځ چې الوداع کېدو والی بختوره میاشت الله رب العزت راکړې وه د عبادت لپاره د رب د رضا کېدو لپاره د خپل ګناهونه په الله بخښو لپاره خپل شرعي حاجتونه په الله منلو لپاره یو برکت والا میاشت چې خلک د جهنم نه خلاص شي جنت ته لاړ شي چې د روژه ماتي په ټیم کې 10 لکه کسان د جهنم نه خلاص شي جنت ته لاړ شي که څوک وفات شي چې هغه هم جنت ته لاړ شي چې څوک ډېر زیات ګناهګار وي چې هغه هم وبخښلی شي نو دا هر څه او دا دومره لوی موقع دا دومره لوی غنیمت الله موږ له راکړی او یقینا دا یو که تعبیر په مېلمنه باندې وکړو نو بده به نه دا یو مېلمنه وه چې بس روانه ده دا د الله رب العزت د طرفه یو اعزاز و زمونږ دپاره چې بس یو څو ګنټې بعد ختمېدو وایي دا د الله رب العزت د طرفه یو ډېره عظیمه مهرباني وه چې یو څو ګنټې بعد ختمېدو وایي بختور دي هغه خلک چا چې عبادت وکړو بختور دي هغه خلک چا چې توبه وویسته بختور دي هغه خلک چا روژې ونیوله او د روژې حق یې ادا کړو هغه ډېر بختور دي غرق دي هغه خلک چې په دې میاشت کې مې عبادت نه دی کړی غرق دي هغه خلک چې په دې میاشت رمضان د سره ویلې نه وي دا خبره د حدیث په روح باندې کوم دا ځان نه کوم هغه خلک بس کم دي ته پرېوتل هغه خلک د الله او دغه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په نظر کې ډېر راتاو شو کومو کسانو چې رمضان مبارک کې خپل ځان په الله ونبخو هغه کسان چې آن ورځو کې څنګه اعمالو په دې رمضان کې ما شانتي اعمال کول کمخ کې دروغ په دې کې هم دروغ ویلو کمخ کې ګناهونه کول په دې کې هم پرې نه ښودل کمخ کې داغي اعمال کمو په دې کې هم سیوان کړل عمر اعمال اونکړل چې دی الله باندې ځانونه بخینو دا سړی کنده ته پریوته وي
دا د الله په نظر کې ډېر لرې تللی دی، دا د الله په نظر کې ډېر پریوت انسان شو. اوس په دې رمضان کې ولې د جناب رسول الله او د جبرئیل علیه السلام په خیرو کې راغلی دی چې هغې د غرق کېدو دعا خیرې کړي دي، نو په هغې کې دا راغی بس غرق مو ورڅه ته وي. د دې د وجې نه چې کله رمضان مبارک میاشت په مؤمن باندې راتله، نو نبی علیه الصلاۃ والسلام با چیرې دا دعا به نه ده کړې چې خدایا دومره ډېر عمر راکړه، خدایا دومره زندګي راله راکړه، خدای کلونه عمر راله راکړه. نبی علیه السلام دا سوال د ژوند لپاره نه وکړی. یو دعا یې کوله، اللهم احیني ان کانت الحیات خیرا لی، الله ژوند راکړه که چېرې تر څو زما ژوند کې خیر وي. دا دعا موږ له پکار ده چې موږ ژوند کوو. الله هغه ټیمه پورې ژوند راکړه ان کانت الحیات خیرا لی، تر څو پورې چې زما ژوند بهتر وي او زما په زندګۍ کې خیر وي، الله هغه ټیمه پورې مال ژوند راکړه. وتوفني ان كانت الوفات خيرا لي، او خدای هغه ټیم مرګ راکړه کله چې زما په مرګ کې خیر وي. اوس الله رب العزت په علم کې دا چې دا پلان کې انسان زما دا پلان کې بندا د دیزه پورې عمر دسه تیر شو چې دا زه بخم، او که چېرې د دې نه سیوا عمر راځي دا به د ذلت عمري، دا به د رسوایي عمري، دا به د نافرماني عمري، دا به د جهنمي کېدو عمري. نو دغه ټیم خو بیا مرګ ښه دی. د هغې نه خو ژوند باندې بیا سړی څه کوي او خو په زندګۍ بیا سړی څه کوي، هغه ټیم خو بیا مرګ ښه دی چې کله الله رب العزت په علم کې دا چې اوس تاله مرګ ښه دی، بس موږ به الله نه مرګ سوال کوو. تمنا د مرګ دا ټیک نه ده. یو کس وي بس خدای مرګ راوله چې د دنیا نه ځم، او انسان کله نه کله تنګ شي د مرګ تمنا کوي. نو مرګ تمنا ټیک نه ده. خدا دعا صحیح ده، دا موږ ته ثابته دعا ده چې خدای کله چې ژوند کې خیر ژوند راکړي او چې کله مرګ کې خیر الله دغه ټیم بیا مرګ راکړي. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام خو دا دعا کوله، خو لیکن دا سوال نبی علیه السلام نه ثابت نه دی چې خدایا بر مال به ډېر زیات عمر راکړي، دا ثابت نه دی. خو چې کله به رمضان مبارک ته 2 میاشتې پاتې شوې، نبی علیه دعا کوله چې خدایا رجب میاشت شروع ده، بیا ورپسې شعبان دی، بیا رمضان دی. ای الله په دې رجب کې مې راته برکت واچوه، په دې شعبان کې مې راته برکت واچوه، وبلغنا رمضان، او خدایا ما رمضان ته ورسوه. رجب شعبان کې راله برکت کېده او عمر راله ډېر کا چې زه رمضان مبارک ته ورسم چې د رمضان هغه برکت ما نه محروم نه شي، د رمضان مبارک هغه برکتونه ما نه پاتې نه شي. د نبی علیه الصلاۃ والسلام د رمضان مبارک د پاره تمنا به لرله چې 2 میاشتې پاتې شي، خدای اوس عمر راکړه چې رمضان ته ورسم. اوس زموږ په دې ناس مجلس کې کوم انسان داسې ویلی شي چې را روان روژه کې به موږ ژوند یو؟ څوک دا ویلی شي؟ دې رمضان مبارک کې به دلته موږ سره کس او هغه اوس نشته، هغه بل کې به اوس نشته، هغه بل کې به اوس نشته. را روان رمضان مبارک راځي دا ګرندي چا سره شته؟ ما سره خو نشته، تاسو سره هم نشته. چې را روان رمضان به راځي او موږ به ژوندي یو، او را روان رمضان کې موږ په الله باندې ځان بخو، موږ به عبادت کوو، موږ به طاعات کوو، موږ به نیک کارونه کوو، او را روان رمضان ته موږ انتظار کوو. نو داسې خبره ده. اوس دغه موقع لاړه، دغه موقع کې یو څو ګنټې پاتې دا کومه مېلمنه چې الله موږ له راوستې وه هغه لاړه، کم اعزاز الله موږ له راکړو هغه بس تلو وایه، بس یو څو ګنټې بس پکې پاتې. اوس دا یو څو ګنټې چې غنیمت وګڼو بیا به نقصان وي. د هغې وجه دا ده چې موږ نه کوتاهۍ به ډېرې زیاتې کېږي. یو خو موږ 14% مسلمانان یو، یا زمونږ مسلماني لږه کمزورې ده. دا هم ویلی شو چې د دین هم لږ لرې یو، دا هم ویلی شو چې هر طرف نه موږ باندې دا ماحول د ګناهونو ماحول را باندې ډېر زیات غالب دی، دا هم ویلی شو. دا هر تعبیر دلته موږ کولی شو.
خو لیکن بیا هم د یو څو ګنټو موقع چې دا موږ ځای اکثر موقع خو زملا کېدای شي ډېر خلک داسې دي چې هغوی ډېر عبادتونه کړي دي الله دې ورته مبارک کړي الله دې د هغوی مغفرت نصیب کړي هغوی ګټه کړې ده چا به اعتکافونه کړي چا به ختمونه کړي چا به نفلونه کړي چا به تهجدې کړي دي چا به حلال رزق ګټلی وي دا ټول عبادت دی هغوی خو دې دغه عبادت مبارک شي بس اوس بیګا نن چې کومه شپه را روانه ده دا لیلة الجایزه ده لیلة الجایزه څه معنا د بدلې شپه چې نن به مزدورانو ته الله خپله مزدوري ورکوي او زمونږ مزدوري د الله په نظر کې څه ده بخل بس الله دې مونږ وبخي بس دا زمونږ مزدوري ده مونږ ته مزدوري میلاو شوه مونږ روجي نیولي دي خو که چا په دې رمضان مبارک کې خپل ټیم هسې تېر کړی دی په لارو کوزو کې تېر کړی دی په عبثو کې تېر کړی دی په غیبتو کې تېر کړی دی پردو خلکو پسې په خبرو کې تېر کړی دی په لوډوګانو کې تېر کړی دی په هسې په لوبو اترو کې تېر کړی دی په موبایلو کې تېر کړی دی په کرکټو کې تېر کړی دی هغه دې اوس هم معافي وغواړي هغه دې اوس هم موقع شته هغه دې نن هم د الله نه معافي وغواړي یا نه چې سبا د اختر ورشي او الله رب العزت په نظر کې موږ دا ونه ویلی شي چې دا نه بخم دا خو هغه بندګان چې ګوره دا د بخلو خلک نه دي چې دا اعلان وشو د الله د طرف نه چې دا نه بخم دا د بخلو نه دي نو دغه کیفیت نسی چې الله رب العزت موږ له موقع راکړه د بخلو الله موقع راکړه اے بنده عبادتو کو چې ودې بخم او سبا د اختر په ټیم کې چې کومې فرشتې موږ ته په استقبال کې ولاړې وي مسلمانانو ته به ودرېږي مسلمانانو ته به استقبال کوي مسلمانانو ته به مرحبا وایي او چې الله دغه فرشتو ته خدا نه خواسته دا ونه وایي چې ګوره دا پلان کې بندګان مې ونه بخم نور مې وبخم د دې نه به غټه بدقسمتي سي د دې نه به غټه بدقسمتي سي الله دې موږ دغه بدقسمتۍ نه وساتي دا لوی ذلت دی په دنیا کې به د دې نه غټ ذلت بل نشته په دنیا کې د دې نه غټه رسوایي بله نشته چې سبا زمونږ په باره کې الله اعلان وکړي چې دا بندګان نه بخم نو هر هغه کار چې هغه په رمضان مبارک کې موږ نه کوتاهي شوې ده په هغې باندې بس نن شپه د ژړا ده که تقصیرات شوي وي نن شپه د ژړا ده او نن شپه الله رب العزت باندې ځان په زور بخښي الله باندې موږ زور نشو کولی خو چې دومره ورته وژاړو چې د الله رحم راشي موږ وبخي ذلیله پاتې نشو رسوا پاتې نشو غرق نشو اوس په دې رمضان مبارک کې الله رب العزت خو ټول بندگان به معاف کړي خو څلور کسه نه معاف کړي څلور کسه هغه څلورې خبرې به وکړو څه پته لګي چې یو کس زړه ته نن پرېوځي او هغه اوس په دې مجلس کې د هغې نه توبه وباسي او هغه اوس عزم وکړي چې خدایه دا رمضان کې به ته بندگان معاف کړې او زما په باره کې دا ونه وی الله چې دا تا نه بخم الله بس دا د کارونه پرېږدم دا د کارونه به نن نه بعد نه کوم بس خدای اوس مې معاف یو کس نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایي چې رمضان مبارک کې به ټول مسلمانان بخښلی کېږي او څلور نه بخښلی کېږي ایوې پکې هغه کس یاد کړو چې کم انسان د مور پلار نافرمانه دی چې د مور پلار قدر نه چې د مور پلار عزت نه کوي پلار له د پلار درجه نه ورکوي مور له د مور درجه نه ورکوي دغه کس الله نه بخښي په دې رمضان کې هم سبا به اعلان د مغفرت کېږي خو چې کوم انسان د مور پلار عزت وقار احترام نه کوي بس هغه د اوس نه دا خبره اړه کې مستحکمه کړي ګوره چې زما مې الله نه بخښي نبي علیه السلام فرمایي که څوک د پلار نه باغي دی څوک د مور نه خفه دی هغه راځه د پلار قدمونه وکړي د مور په دې خپو کې پرېوځي دغه مور پلار چې درنه یو پرې لاړ شي بیا د قبر نه ګرځي شي پاساواله نن داسې نوجوانان هم شته چې پلار دغه په مخ کې خبرې کمې کوي چې زما د زوی غوسه نه شي داسې بچیم پیدا شوي دي داسې اولاد شته چې پلار احتیاط کوي پلار
چې زه دا خبره کوم زما په بچي بد ورېږي زمونږ نوجوان طبقه دې حد ته رسېدلې ده چې پلار احتیاط کوي مخکې به بچو احتیاط کوو چې پلار مې ناست دی یو خبره غلطه ونه کوم پلار مې غوسه نه شي نن بچي پلار ته کنځله نه کوي نن بچي مور ته کنځله نه کوي نن بچي مور پلار ګریوان ته لاس نه اچوي خو که چېرې مخکې دا کار وکړي الله هم نه بخښي حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا مور پلار هما جنتک و نارک دا مور پلار ستا جنت هم دی او ستا جهنم هم دی هما جنتک و نارک مور پلار ستا جنت هم دی مور پلار ستا جهنم هم دی کله مور پلار قدر کې عزت کې خدمت کې بس ته جنتی او کله مور پلار عزت او وقار او خدمت نه کې ته دنیا کې جهنمی ګرځي حدیث مبارک کې راځي جنت چې کومې دروازې دي چې کوم درمیان والا دروازه ده نبی علیہ السلام فرمایي چې دا پلار دی کته وې چې د جنت ټولې دروازې ماته کولو شي او بیا خاص کر مین گیټ دې ماته کولو شي د پلار قدر وکړه که د پلار قدر نه کې او د پلار عزت او احترام نه کې د جنت چې کوم مین گیټ دې تازان باندې جنت ته باندې الوالد وسط ابواب الجنه اوسط ابواب الجنه دا د جنت مین گیټ دې ستاسو چې قرآن کې الله فرمایي کنه چې مور پلار ته اوف قدر مکوي اوف ولا فلا تقل لهما اوف ولا تن مور پلار ته اوف هم نه کې چې هغه درته خبرو کې ته اوف اوف څه ته وي تندې راچول مفسرین لیکلي دي چې دا اوف نه لاندې ټکی وای کنه دا لاندې ټکی الله به هم ذکر کړو فلانه ټکی دې بل نشته چې اوف الله وي مکوا نو نه پرمنه کوم طرف نه راځي اوف الله وي مکوا پلار ته بد اخلاقی د کوم طرف نه رااله او دغه مور او پلار هم د خزې لپاره پریږدو که نه پریږدو ووایه دغه مور پلار چې د بچي اول ماشوم یو اول مور په خېټه کې او بیا غېږ کې او بیا زلمي شي او بیا د دې مور او پلار ټوله ځواني د بچي په دې ترقۍ کې تېرې شي چې زما بچی به کله کامیابېږي کله به کېږي کله به کېږي خو بس یو واده پورې بیا کاري خو چې واده وشي بس هر څه ختم شي مور پلار قدر ختم مور پلار عزت ختم مور پلار نو دا کوم طرف باندې موږ روان شو نو چې کوم انسان د مور پلار نافرمانه دی کوم انسان د مور پلار خدمت نه کوي حدیث مبارک کې راځي چې سبا کله چې د اختر مونځ کېږي دغه ټایم کې الله رب العزت د بخښنې اعلان کوي خو د مور پلار نافرمانه دی بس یو دا دویم چې کوم انسان رشداري نه ساتي صله رحمي ختموي رشداري ختمول او رشداري پالل دا ډېر یو اهم مسله ده حدیث قدسی کې راځي الله رب العزت په خپل فرمایي چې دا رشتهداري ما جوړه کړې ده خو څوک یې ساتي زه به یې ساتم څوک یې ماتي زه به یې ماتوم الله وایي رشتهداري ما جوړه کړې ده تره زوی ماما زوی مور پلار کور رور دا رشتهداري ده دا ما جوړ کړی دي که کوم انسان دا جوړوي زه به یې جوړوم کوم انسان دا ماتي زه به یې ماتوم او د الله ماتول بیا څنګه دي یو حدیث کې دا هم راځي ابعد العمل الى الله چې د الله په نزدیک باندې د ټولو نه ناپسندیده عمل هغه شرک دی شرک الله نه خوښوي او دویم شرک پس نبی علیه الصلاۃ والسلام وفرمایل چې کوم انسان شرک کوي او د مور او حقوق او چې کوم صله رحمي ده دا ختموي دا دوه اعمال د الله په نظر کې ټیک نه دي شرک پسې نبی علیه الصلاۃ والسلام صله رحمي ختمولو مسله بیان کړله چې کوم انسان صله رحمي نه کوي غم خادي ختموي دا شرک پسې بل غټ جرم دی یو روایت کې راځي لا يدخل الجنه نه به داخليږي جنت ته کوم انسان چې کوم انسان رشداري ختموي قاطع الرحم چې کوم انسان رشداري ختموي حضور فرمایي دا به جنت ته ځي
دا به جنت ته نه ځي په رمضان کې د مغفرت نه کېږي خو په بعض وخت کې دا هم د شریعت یو مسله ذکر کوي بعض خلکو سره خفګان کې خیر بعض خلکو کې د الله رب العزت لپاره محبت ساتل او د الله رب العزت لپاره نفرت ساتل اوس یو کس الله نه ډېر لرې دی الله نه نافرماني کوي ته هغه له ورځې چې دا کار مه کوه ته هغه سره کښېنې ته هغه ستا په یو خبره باندې هغه عمل نه کوي او ته وایې که ده سره زما ورانې که نه نو کیدای شي دا راه راست ته راشي ده سره زه خبرې نه کوم کیدای شي دې د خپل د بدعملونه ووړي او دې راه راست ته راشي نو دغه ځای کې بیا لاره پکې شته شرام دغه ځای کې جایز ګڼي خو که چېرې هغې کې حکمت وي دا نه چې مثال په طور په سره زما نه لګي او بس دا حکمت دی نه لګېدل ګوره دا حکمت نه دی نه لګېدل دا حکمت نه وي که چېرې ستا دا خبرو نه کولو د وجې نه هغه راه راست ته راځي هغه بدعملۍ پرېږدي هغه ډېر ګناهونه پرېږدي نو بیا ټیک ده دغه قسم الله نه دی چې کوم انسان صلې رحمي ختموي رمضان کې د مغفرت دی درېیم هغه کس چې هغه په اړه کې کینه ساتي کینهګر او دا اول ما کېده او بیا به نور مسلمانانو کې وي زمونږ رڼونه بس د کینې نه خلاصېږي الله دې رحم بس دا صفا کول غواړي زه به هم کوشش کوم او تاسو کوشش وکړئ دا رڼونه صفا کړو په دې ډېر خواري پکار ده په دې ډېر محنت پکار دی کېدای شي دا هر څه به وشي خو دا کینې یو کس بر وکړي دومره لګان شور دی دا لګان دی نو کینهګر انسان چې کوم انسان پړه کې د مسلمان دپاره کینه ساتي حدیث مبارک کې راځي چې الله تعالی بخي په دې رمضان کې ستا مغفرت دی دا ډېرونه به صفا کړو دا ډېرونه به دا کینې وباسو د الله رب العزت د رضا دپاره به ټول مسلمانان به ورورولي کوو په خپل منځ کې دا ټول ورورونه دي دا ټول په صرف ژوند بس دا تېرېږي ورورولي پکار دی څلورم کس مدمن الخمر کوم انسان شرابي دی یو روایت کې دا هم راځي چې کوم انسان نشهیي دی د شرابي او د نشهیي انسان مغفرت هم الله په رمضان کې نو نشه به پرېږدو او د الله رضا لپاره به پرېږدو که دا ټوله محله نشې والی شي نو څه به وشي خو ماحول به خراب شي نشه به نه کوو ولې نشهیي انسان الله په رمضان کې هم نه بخي کېدای شي چې زمونږ په دې مجلس کې یو کس داسې ناست وي چې هغه نشې والي اوس نه توبه وباسو دا شپه یو 5 شپږ ګنټې لا پکې شته د شپه کې 8 ګنټې لا شته که اوس په دې مجلس کې موږ توبه وایسته چې ربه نشې والی نه بخې نن نه بعد به نشه نه کوو نشې والی ستا په نظر کې لرې دی الله نن نه بعد به نه کوو او چې کوم انسان نشهیي دی نه د ماحول خوښ دی نه د معاشرې خوښ دی نه د الله خوښ دی نه د پلار خوښي ان تر دې چې مخکې ورځو کې مې یو ملګري نه واورېده چې مرکز زموږ طبیعي مرکز دا څومره یو ماحول میدان لري چې دا ټول خلک ورځي هلته هلته بیا ماحول الله پاک هغه دینداره کوي او الله پاک د هغې نه اولیا او علما هر څه جوړوي مرکز کې هم دا مشرانو فیصله کړې چې کوم انسان نشي دی مرکز ته دې نه راځي هغه د په محله کې د خپل کار کوي خو مرکز ته به نه راځي نو نشیان ګورئ د مرکز والے نه دي خوښ د الله نه دي خوښ د پلار هم نه خوښ چې کوم بچی نشه کوي د هغه د پلار خوښي هغه د چا خوښي د هغه ځان صرف په خپله خوښي نو چې ځان هم خوښ دی بس پرېږدی که نه په الله باندې ځان بخښل غواړي دا موقع ده زه خو د درد نه لګېږم زما خو چا سره ورهېڅ څه نشته زه خو یم چې هغه موقع ته لاړ شو چې په الله ځان وبخو او تاسو ته دا خبره وکړم په رمضان مبارک کې ګورئ هر عمل اجر ډېر زیات دی یو روایت دام دی چې کوم انسان په رمضان کې ګناه کوي د هغه د یو کال مخکې ټول عمل ضایع کوي عملونه به الله په 70 باندې قبلېږي نیکۍ خو 70 ته ځي خو چې کوم انسان پکې ګناه کوي هغه ګناه د وجې نه د یو کال اطاعت د یو کال ثواب الله دې نه ختموي چې ته خو دا ته څه کوې یو روایت کې راځي اخري روایت درته وایم دعا کړو وي د قیامت په ورځ باندې به یو کس په حق کې الله فیصله وکړي چې زه جهنم ته زمونږ امام الانبیا ما خو دا امتیان دي که نه امام الانبیا به رامنډې کړي چې الله دا زما امت دی دا جهنم ته ولې ځي دا زما امتي دی داسې موږ امام الانبیا لرو داسې موږ هوښ پیغمبر لرو د هغه اتباع پکار ده امام الانبیا به راشي الله دا زما امتي دی دا ولې جهنم ته ځي
رب ورته وی چې تپوس دې وکړه. رب ورته وی چې اے محبوبه د ده سره چې کوم یو خصم دی مقابل دغه ډېر زیات سخت دی. وی څوک دی؟ هغه رمضان مبارک. هغه رمضان مبارک دی. نبی علیہ السلام ورته وی چې دا زما امتی دي جنت ته لاړ شي. رمضان المبارک به نبی علیہ السلام مخې ته راشي او ورته وی چې محبوبه دا هغه بنده دی چې زه دله راغلی وم د رمضان په شکل کې ده زما احترام نه دی کړی، نن به دې جنت ته نه ځي، دې به جهنم ته ځي. امام الانبیا به ورته وي چې زه سفارش کوم دې جنت ته لاړ شي. رمضان مبارک به ورته وي چې محبوبه ستا هر سفارش قبلېږي، خو لیکن الله دا هم فرمایلي وو چې کوم انسان په رمضان کې ونه باغلی شو هغه ذلیل او بدبخت دی. چې کله رمضان مبارک نبی علیہ السلام ته ده وایي، نبی علیہ السلام د خپل امتي ته وګوري څه به ورته وایي؟ بئس العبد انت، ډېر بدبخت انسان. الله ډېر بدبخت انسان. ستا دپاره سفارش کوم دی، ستا دپاره مې الله ته ووایي، خو اوس د رمضان مبارک د جنت ته نه پرېږدي. بئس العبد انت، ډېر بدبخت انسان. یعنې چې د قیامت په ورځ باندې دا ټکي موږ ته استعمالي شي، نو هر هغه کار چې د هغې د وجې نه مغفرت نه کېږي اوس نه به توبه وباسو. او نن شپه لیلة الجایزه ده. لیلة الجایزه دا معنا چې په دې شپه باندې الله رب العزت چا روجې نیولي دي، چا عمل کړي، هغې له بدلې ورکوي چې الله موږ له بدلې راکړي چې مغفرت په شکل کې راله راکړي. الله رب العزت دې موږ په دې رمضان کې د مغفرت هغه پروانه دی الله رب العزت موږ له راکړي. اعتکاف والا چې کوم حضرات ناست دي الله دې د هغوی اعتکاف قبول کړي. اکثر زنانه ډېرې ناستې دي. نن ماښام چې کله روژه ماته شي او جمعات کې ښه کور کې نه روژه ماته شي، جمعات کې بس بیا اعتکاف والا ته ځي کورونو ته، بس د هغې اعتکاف هم پوه شو. الله دې ورله خپلې سیلې ورکړي، زنانو ته هم ده ووایي. او نن تراویح نشته، تراویح بس پوره شوې، الله دې قبولې کړي. نن تراویح نشته او اعتکاف والا به هم د ماښام د لمونځ نماز به څه کوي؟ پاسي به. ښه دعا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما. اللهم اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم اغفر لي ذنبي. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور. اللهم اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وظاهره وباطنه وأوله وآخره. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم اجعلني في عيني صغيرة، اللهم اجعلني في أعين الناس كبيرا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم حسن مرادنا، اللهم يسر أمورنا بجاه حبيبك نبيك رسولك النبي الأمي. اللهم اجعلني صبورا، اللهم اجعلني شكورا، اللهم اجعلني في عيني صغيرا، اللهم اجعلني في أعين الناس كبيرا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اغفر لسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات، الأحياء منهم والأموات. اللهم احفظ أمة محمد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل الشرك والمشركين. اے ربا، اے کریم ربا، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والإکرام، یا ذا القوة المتین. اللہ زمون کامل بخن نصیب کے ربا. اللہ دا رمضان مبارک کی آخری جمعہ دا ربا. اللہ پر رمضان مبارک کی آخری ساعات دی اللہ، اللہ آخری گھنٹی دی اللہ. اللہ من معاف کے، اللہ زمون کل گناہوں معاف کے اللہ، اللہ زمون خطاگان معاف کے اللہ. اے رب من دا رمضان مبارک قدر نکڑ شو ربا. اللہ څنګه چې کما یلی په بیچاری د رمضان قدر دی الله موږ هغه شان عبادت ونه کړی شو الله. الله د لک شان دي اعمال په ډېر څه بدل کړي ربا. الله موږ ټول ګناهونه معاف کړي،
الله صغیره کبیره ګناهونه زموږ معاف کړي الله هغه ګناهونه چې قصدن دي کامدن دي الله زموږ معاف کړي الله نن لیلۃ الجائزه دی رب الله نن مت بندگان له بدله ورکړي رب الله موږ له خپل مغفرت بدله راکړي الله موږ له جنت بدله راکړي الله اے الله چې سبا د رمضان مبارک نن چې هریش پدا او سبا فرشتي اعلان کوي قوموا مغفورا لكم بعض چې تاسو بخلي شوي الله موږ په هغې کې شمار کړه الله موږ په هغې کې شمار نه کړي ربه چې توبې ربه چې دا معنی دي بخلي دا ضروري دي الله موږ کمزور یو الله موږ خطاګار یو الله موږ ګناهګار یو الله زموږ ګناه ته وګورې الله رحمت ته وګورې ربه الله زموږ ګناهونو ته وګورې ربه خپل رحمت ته وګورې الله زموږ ګناهونو ته وګورې الله خپل رحمت ته وګورې الله زموږ خطاګانو ته وګورې الله خپل رحمت ته وګورې ربه الله موږ د رمضان قدر ونکړه شو الله موږ په رمضان مبارک کې اعمال ونکړه شو ربه والله موږ ستا په رحمت باندې بیا وروسه ده الله ستا رحمت ډېر وسیع دی ربه الله ستا رحمت په عذاب باندې چوت دی الله ستا د رحمت واسطه الله ستا د مهربانۍ واسطه الله که موږ څومره ګناهګار یو الله ته غفار یې الله که موږ څومره خطاګار یو ربه خو ته غفار یې ربه الله خپل غفاریت ته وګورې ربه یا الله ته غفور ذات یې الله زموږ ګناه ته مه ګورې الله خپل غفاریت ته وګورې خپل غفوریت ته وګورې ربه او الله موږ په خاص بندګانو کې شمار کړه الله په دې رمضان کې زموږ مغفرت نصیب کړه او ربه که ودې نه بخلو د امام الانبیا په خبرو کې راځو الله که ودې نه بخلو د جبریل علیه السلام په خبرو کې راځو الله که ودې نه بخلو الله بیا کم خبر کېږي الله موږ مشران ناست دي ربه سپین ږیري ولاړ دي ربه الله ماشومان لاسونو چت کړي دي الله که بچا باندې د رحم راځي الله په دې مجلس کې ټول ناست دي الله سپین ږیري ته د لاسونو چت کړي دي الله جاړي درته الله ځوانان هم درته لاسونو چت کړي دي الله ماشومان الله خپل چاچي چت کړي دي الله خپل رحم وکړه الله خپل رحم وکړه الله خپل رحم وکړه الله په موږ باندې د رحمت نظر وکړه الله په موږ باندې د شفقت نظر وکړه اے ربا خصوصی نظر وکړه الله مغفرت نصیب کړه الله رمضان کې الله را روان کال به څوک ژوندي او څوک به مړي را روان کال به موږ رمضان کې یا ملاقات کېږي یا به نه کېږي یا به موږ رمضان وینو یا به نه وینو الله دام لیدلې ده الله په دې کې اوس هم ګنټې باقي دي الله اوس هم پکې لا وخت شته الله رمضان مبارک دی الله روجین نیولې دي الله ستا د یاریم نیولې دي الله په موږ باندې خصوصي فضل وکړه الله کوم کسان د قرض نه پریشان دي الله د قرضونه ادا کړه الله کوم کسان په کورونو کې پریشانې دي الله د پریشانې ختم کړه الله کوم کسان بیماران دي ربا شفا ولا ورکا الله د تکلیفونو پر راحت بدل کړه الله د بیمارۍ په صحت باندې بدل کړه الله په کورونو کې چې څومره زنانې دي دا هیڅ پریشانې دي څه بیماران دي الله غیر صحتونه ورکا الله دا چې څومره اعمال کړی دي اعتکافونه شوي دي تراویح شوي دي الله دا په ډېر ډېر څه باندې بدل کړه الله دا ډېر په څه باندې بدل کړه او الله کامل بخنه زموږ نصیب کړه وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه